أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 4 اور 5 مطالعہ مجرن کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرمائی چې الیہ مرجعکم جمیعا، تاسو ټول یعنی مخاطبین چې څومره دي انسانان، تاسو ټول واپس هغه ته رتلنې ولایي، تاسو ټول واپس هغه ته رتلنې ولایي. وعد الله حقا، دا د الله وعده ده برحق، یعنی دا داسې یوه حقه خبره چې دا پوره کیدونې ده، دې کې رد و بدل نشي کېدلی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت اصل دعوت چې د هغې دویمه نقطه ده. پهله نقطه څه شوه چې تاسو ومنئ دا خبره چې الله یو ده، الله هغه ده چې کوم د ځمکه اسمانونه پیدا کړي هغه تاسو رب ده، هغه تاسو پرورش کوي، هغه د تاسو حفاظت کوي، هغه د تاسو نگران ده، هغه تاسو باندې امر ده. پہلا پوائنٹ دا دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت. دویم پوائنٹ څه دا چې دغه بنیاد باندې تاسو ټول بیا واپس تلنې ولایي، او واپس تلن ویلې دا چې د تاسو به د خپل د زندګۍ حساب ورکوي. وعد الله حقا، او دا د الله تعالی یو برحق فایده ده، وعده ده. مقصد دا ده چې د زندګي په خپل دا تقاضا کوي، ډیماند کوي چې یاره د دې څه حساب کتاب خو پکار ده که نه، چې حساب کتاب وي. لکه اوس مثال خبره، یو انسان ده هغه د الله د پر ډېر تکلیفونه برداشت کو، هغه د الله احکامات ومنلو، د الله د احکامات مننو په بنیاد باندې هغه د زندګۍ ډېر خوندونه پرېښي دي، د زندګۍ ډېرې اسایشونه یې پېښې دي، زندګۍ ټوله لګولې ده، هغه د دې پر تکلیفونه برداشت کړي، هغه تاوانونه کړي دي، هغه قربانۍ ور کړي دي د الله د احکاماتو دپاره. اوس د دنیا کې څوک ته چې هغه ته به د دې بدل ویر کړي، دزه خو ته چا سره نیکي وکړې، چلو لږه ډېره هغه به تا نیکي ومني یا به تا هغه څه اجر دیر کړي. مګر یو داسې کار چې د هغې بظاهر چا انسان سره تعلق نه ده، اور حال یو معاشرې سره تعلق ده، نو هغه انسان ته به د دې بدل څوک ورکوي؟ دا یوه خبره. دویم یو بل انسان ده چې هغه د دنیا کې یو ظلم وکړلو، یو سخترین ظلم وکړو د خپل د اقتدار دپاره، خپل اختیارات دپاره، خپل دنیا جوړونې دپاره، خپل دنیا کې یو روب داب قایمونې دپاره. هغه یو دولت ورته میلاو، دولت غلط استعمال، اقتدار ورته میلاو، اقتدار غلط استعمال، هغې بنیاد باندې ظلم وکړو، حقوق یې خوړلي دي. دنیا عدالتونو کې کیدای شي ځنو سزا وخوري، ځنه نه وخوري، چوټ شي، بری شي، قتلونه وکړي. دا دنیا قتل چې کړی د نیتنیاهو د اسرائیل، د دنیا قتل غرض چې وکړو د ټرمپ یا د دوی نور مخکې د دوی طور طریقې، نو څوک ته چې دوی نه پوښتنه وکړي، کوم عدالت کوي ته نه پوښتنه؟ بس دا خو دنیا یې تېره کړه، شاید څه زړه ووایي کو. او دا زندګي په خپله باندې دا ډیمانډ کوي چې یو داسې ځای پکار ده چې هغه ځای کې د دې حساب کتاب وشي چې چا ښه وخت تېر کړی، چا قربانۍ کړي، چا تکلیف برداشت کړی، چا د بل حق وړلی، د بل په هغه باندې ظلم یې کړی ده. اوس هغه ته به انصاف څوک ورکوي؟ دولتونو کې خو ډېر خلک داسې وشي چې چوټ بری شي، اکثر کېږي، موږ یې ګورو. نو دی وجه نه الله تعالی یې چې وعد الله حقا،
تاسو بو واپس رتلنې والا دا وعده چې دا برحق ته دی کېره دو بدل نشي کېدی او دا پکار هم دا مخکې الله چې انه یبدأ الخلق ثم يعيده سوال داو چې دوی به دا چې دا څنګه کېدی شي موږ باب دادا چې زمانه کلونه شو جلړ دي د دنیا نه هغه ډوګي خاورې شوي دي پته هم نه لګي به دا څرنګه پیدا کیږي ځکه چې د دې پر خو دوباره پیدا کول ضروری ده انسان په دغه شکل درېدن ضروری ده نو دا به څرنګه چل کیږي نو دلته الله تعالی ورته جواب کوي انه يبدأ الخلق تخلیق ابتدا کړی ده اوس ابتدا ګرانه ده که دوباره اعاده ګرانه ده دوباره اعاده چې کیږي هغه ګرانه ده که چې ابتدا کیږي هغه ګرانه ده اصل ګران خو ابتدا یو ماډل جوړون یو شی جوړون باندې د لوی کمپنۍ غور و فکر کوي هغه باندې تحقیق باندې هغه جستجو باندې هغه لکونه روپۍ یعنی یو شای کا جوړیږي هغه یو قیمت مثلا 1 लाख تا سٹارټ کې هغه شی باندې لکونه روپۍ لګولې وي بیا هغه یو شای تیار کی دغه قیمت 1 लाख کی دی اوس دغه قیمت ځکه 1 लाख تا چې هغه د 1 लाख لای کی خو تحقیق دور هغه باندې ډیر زور لګیدل ډیر ګران کار وی چې هغه ماډل یې ډیزاین جوړي یې غچ گئی دا څنګه دا ګران کار بیا خو دوباره سنچي دی بس سنچي جوړی شي به ټپ سنچي تیر چي شی بار نو دا الله تعالی دلته یی چې یاره د انسان تخلیق ابتدا ګرانو او که تاسو یاد ته ګران کار یی د تاسو خپل وجودونو باندې سوچ وکئ د کم انجینیر تاسو د پیزا د غوژونه د سترګې د پښې د لسونه د زړه دړکن د کلمې د نظام خېټې نظام دا د دې جوړونې کم انجینیر د کار کړی یعنی د دې ګران کار وو او دا خو ما بس کون فیکون سره ما جوړ کړي بیا د کائنات باندې غور وکړه د کائنات کې ته چې کار کوي ته څومره مشینري استعمالوي څومره وخت لګي مګر دنیا د الله تعالی د غرونو قائم کړي دي دا د غرونو کې لری قائم کړي دي به غرونو کې قسمه قسم بوټه پیدا کړي دا د دنیا تخلیق چې کړي دا به د انسان تخلیق نو دا ګران کار وو د پهلا جوړون ګران کار دا که دوباره جوړونه ګران کار دا دوباره خو هیڅ مشکل نه جوړون خو پهلا چې جو په داتا سمنه چې آو پهلا موږ الله پیدا کړیو لہذا ثم يعيد هغه بیا هم دغه کار کوي تاسو لاړل بیا هم بزر پیدا کوم ابراهيم عليه السلام په موضوع کې رسي کنه چې یا رب ته وسرنګ خلق کینو الوته څلور مرغي ونی صاحب هغه مکس کا لاله کا ټوکړي ټوکړي کې بیٹولې ټوکړي ځای په ځای واچو مکس ټوکړي به تا غو ته وای هغه ته ترجمه خاله ټوکړه بزې نه ټوب چې بل خپل ځان ته بځای رسي مغه مرغي به ته ده هم دغه سیوش نو ځکه الله تعالی ثم يعيدو ابو بیا د غیب ته ته هیڅ ګرانده لې څه شي دی پره مکه لې څه ویلې دی پره به دوباره په دغه مقصد دلته کې صحیح چې کوم نیمه خبرو کلی یجزي الذين دې پره چې جزاء ملاو شي بدل ملاو شي الذين اغو خلقتا امنو چې ایمان راوړی او عمل الصالحات او نیک عمل اختیار کړی وي او نیک عمل په بنیاد غي قرباني پیش کړی بالقسط پورا انصاف سره والذین کفروا چې چاد کفر لري اختیار کړی دا لهم غیدی پربوي شراب من حمیم کول ته و پانی او بل و پانی دا وبچ د جوش کوي دا اور باندې پرتی وي دغه وب دیته د تند پر دغه چې اور کې دی بوي او کله چې دی اور تند دی باندې ولګي به دی او بو وړي به هغه او به هم مغه ګرمه او بو کول ته و لام دی موږ وسدي رب کریم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار لہذا فرمایي چې دغه کول ته و پانی او بو دیته ملويږي وعذاب الیم دین علاوه دردناک عذاب وغیدی پروي بما ویلی الله چې ما ذاتی دښمنی خو دې سره نشته دا خو انسان ما ډېر شستا جوړ کړو د انسان د پر مسوم خوري کړی و خوري مطلب دا چې کته الله ته پر خوري نه وي اسی یو کته غو کې یو انسان یو بچی ستروان نه تعلیم تنظیم ادا کون اغه کون دا ټول الله ته پر سګران نه د خو کته دې ته سوچو کې نو دا خو ډېر لوی یو کړه دا یو الله کو څه شي څه ویلې به زه دا ورته چاو
دومره په شوق سره مو جوړ کړلو ما انی جاعل فی الارض خلیفه د زمکه کې مخبل خلیفہ پیدا کړلو خلافت مو د تویر کو به دا ورته چو ویلی تی بنیاد باندې بما کانوا یکفرون چې دای کوم انکار حق کړه د انکار حق باندې روان دي د حق انکار کوي هو الذي جعل الشمس والضياء بیا الله نظام کائنات طرف ته توجه کوي چې د نظام باندې غور وکړي هغه رب د چې هغه پیدا کړی دا جعل الشمس پیدا کړی دا جوړ کړی دا شمس څه جوړ کړی دا روشنی دیا رڼا ته یې روشنی اور ریزی چاند باندې غور وکړي که نه هغه رڼا پیدا کوي خو تپش پیدا کوي یو تپش وی هغه کې دی وجه نه دیا چمکې پیدا کړی هغه دلی چې دا یو رڼا ذریعه ده او مخکې الله فرمایي والقمر نورا او قمر نور پیدا کړی دی قمر د چاند ولا کم غچې ده که نه رڼا چې ده هغه بل نمونه ده او د سورج رڼا چې ده هغه بل نمونه ده سترګې رڼا کې تپش وي ګرمي وي او د چاند ولا رڼا چې ده هغې کې نور وي رڼا وي هغه لکه یو رڼا پاسه نه راګرځېږي لاندې ځمکې ته او دا ډایرکټ یو چمک ته په سورج کې چمک وي او چمک سره ګرمي رسي او غچې دي کوم چاند چې وي د دې چمک کې ګرمي نه وي دا یو رڼا ده چې لاندې ځمکې ته رسي الله تعالی دې ته نور لفظ ورکړی ده او شمس چاند سورج لپاره دیا لفظ کړی چې هغه رڼا ده والقمر نور او قمر چاند چې دا هغه د نور کړی وقدره منازله بیا د چاند طرف ته اشاره ده چې د چاند سپوږمۍ چې کوم منزل ده چې دا سفر کوي هغې لیار مو مقرر کړي ده یو سیستم مو ورته ترتیب کړی ده یو میعاد مو ورته کیښی ده هغه په پیله نه راشي نری وي بیا رو بیا 14-15 ته چې میاشت راشي بیا هغې خپل یو ټایم شي بیا هغه کشي بیا هغه کمی طرف ته روان شي نو داسې یو منازل مو ورته جوړ کړی ولیار یو ترتیب مو ورته لی څه دې پاره بیا لی تعلموا عدد السنین والحساب چې تاسو د زندګۍ د معاملاتو چلونې دپاره ریز و شپې میاشتې هفتې ګنټې چې د دوی حساب ترتیب مو جوړي دغې حساب ترتیب باندې تاسو ټوله نظام زندگی شعبې قایمې دي داسې تاسو زندګۍ نور معاملات چې دی هغه په دغو طریقونو حساب سره تاسو ټول معاملات سیټ کوئ دا مو دې دپاره کړي چې دا د هغه د چا د ذریعه ده موږ که سترګه ولې د نن پهله تاریخ شو نن 200 نن 300 دا د هغه چاند سره تعلق لري لہذا الله چې دا مو دې دپاره کړي چې لتعلموا عدد السنین والحساب تاسو د کلونو د میاشتو د ریزو د هغه ټول حساب کتاب تاسو درست وي ما خلق الله ذلک الا بالحق دا څه فضول کار نه ده کړی ما خلق الله والا چې د څه تخلیق کړی دا د څه فضول کار نه دی الا بالحق دی او با مقصد دی یو سنجیده کار ده یو نتیجه خیز تخلیق شوی دی نه نتیجه راوځي د دې خپل رزلټ ته هرې میاشتې ته سوچ کو هرې میاشتې نوکرانې یکم راغو تنخواه به میلویږي ریس پې ترتیب ټول انسان چلیږي دا بې مقصده زندگی نه ده چې بس صبح ہوئی شام ہوئی زندگی ہوئی تمام ہوئی نه څه پوښتنه شته نه ګویژنه شته نه سوچ او فکر شته الله یې چې نه دا داسې نه ده دا داسې حساب نه ده دا ما خلق الله ذلک الا بالحق دا څه فضول ما نه دی پیدا کړي حق سره بسوای دی نه چې دا حق ده د دې مقصد ده یفصل الآیات داسې الله تعالی چې زه خپل آیتونه احکامات کولاو بیانو لقوم یعلمون هر څوک یې پړوي خو هغه خلک ده چې علم لري علم سنجیده خلک چې وي چې کوم سوچ اور فکر کوي هغه دپاره دې کې آیتونه دي او دې کې نشانات دي دې کې احکامات دي او ځکه دا ټول نشانۍ احکامات کلاو بیانو الله دې موږ ته د دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق کړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټول ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم موږ په کلی کې پرون یو جنازه شوی هغې ته دعا وکړو چې الله دې هغه ته مغفرت نصیب کړي او رب کریم چېرته کې مسلمانان دنیا نه رخصت شي ټولو ته الله رب کریم مغفرت نصیب کړي موږ ته هم مغفرت نصیب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين